لا يزال الخير حيا لا يزال. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. عزیزانو په موږ تاسو باندې ډېر ښایسته ایام راغلي دي د رمضان المبارک، او هغه ایام په اختتام کې دي، 15 شپږ ورځې پاتې دي. اور دا ایام داسې عظیم ایام او ورځې دي چې د رمضان هر لمحه او هر ساعت دا قیمتي ساعت، بابرکت ساعت، دومره قیمتي ساعت دی چې نفل په فرض باندې اور فرض په اویاو باندې په پورا کال کې داسې ثواب په بل میاشت کې نه ملوي. الله تعالی په دربار کې زه دعا کوم چې الله تعالی دا بقیه لمحات او ساعت پاتې دي په صحیح طریقې سره په دې کې الله تعالی د عبادت کولو توفیق را نصیب کړي. عزیزانو د الله رب عزت د طرف نه مختلف اوقاتو کې مختلف احکام متوجه کیږي د پاره د دې چې د خلق خپل رب د ځان ناراضي کړي. یو حکم هغه دا دی چې الله تعالی مال را کړل نو ته د هغې نه زکات وباسه. دې ته ویلی شي زکات المال، چې یو سړی د څلور قسمه اموالو مالک وي یا پای کې د یو مالک وي نو زکات پې لازم دی 2.5%. سونا، چاندي، نقد کش، مال تجارت. اور که یو سړی د دې څلور قسمه اموالو مالک وي یا د 5م قسم د مال مالک وي، سونا، چاندي، نقد کش، مال تجارت، ضرورت ته زائد سامان، نو په دې سړي باندې لازم دی چې د خپل د نفس د طرف نه کفاره ورکړي، او د نفس د طرف نه کومه کفاره چې ده هغې ته صدقة الفطر وایي. چې سړي سره د ضرورت د زائد سامان دی اور د هغې مالیت 52.5 توله چاندي قیمت ته رسي، یا سره سونه ده یا سره چاندي ده یا نقد کیش دی 70,000 روپو ته رسي، 52.5 توله چاندي قیمت ته رسي، نو په دې صورت باندې په دې سړي باندې صدقة الفطر لازم دی، سرسایه پې لازم دی. پکار دا دی چې دې عیدګاه ته د تلو نه مخکې سرسایه ادا کړي، او بهتر دا دی چې رمضان کې ادا کړي. د پاره د دې چې کوم هغه غریب دی چې چولې مړه ده، کوم غریب دی چې کپړې نشته دی، هغه پې ځانه کپړې والي، هغه پې ځانه د خوراک اسکا کې انتظام وکړي. مالدار دپاره خو هر ورځ د اختر ده، لیکن غریب چې هغه باندې هر ورځ هغه د روژې تېرېږي، هغه باندې هر ورځ لوږه وي، ته د اختر راتلو نه مخکې سرسایه ادا کا د پاره د دې چې هغه غریب هغه پې ځانه کپړې والي، هغه غریب هغه پې ځانه چولو لګي. نو دا حکم مسلمانانو طرف ته متوجه دی چې ته خپل د بدن کفاره ورکړه، خپل د ځان د طرف نه ورکړه، او د هغه نابالغو ماشومانو د طرف نه ورکړه چې دا کم ماشومانو پرورش په تا باندې لازم دی. لہذا کم کسان چې بالغ شي، ستا ماشومان دي، بچي دي بالغ شي، د هغې سرسایه په تا نه دی لازم، ستا ښځه د هغې سرسایه په تا نه دی لازم، ستا لور ده بالغه ده، بل ځای کې واده ده یا تا سره ده، په خپله صاحب نصاب نه ده، په تا باندې د هغې سرسایه نه ده لازم. هغه که ته ورکوې نو د هغې نه اجازت وغواړه، هغې نه بعد ورکه نو بیا ټیک. یو حکمت په دې کې ده چې غریب هم تا سره یو ځای اختر کړي. بل حکمت دا دی چې دا ستا د ګناهونو کفاره شي. صدقة الفطر، صدقة الفطر، د فطر صدقه. فطر ویلی شي روژې کولاولو ته. تا روژه کولاو کړه، تا نه به په رمضان کې کوتاهي نه شوي، تراویح به تا په صحیح جوړ نه کړي، روژه به تا په صحیح طریقې سره نه وي نیولي، دا د هغې دپاره کفاره ده چې دا ستا د ګناهونو دپاره کفاره شي. او دریم حکمت دا چې الله تعالی په رمضان کې د عبادت کولو توفیق را نصیب کو، نو دا په طور د شکر ته فدیه ورکا، صدقه ورکا چې الله تعالی ستا شکر دی چې تا زه رمضان ته راورسوله. حدیث پاک کې راځي، ابن عباس رضی الله تعالی عنه فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې صدقة الفطر هغه د روژهدار چې کم په روژه کې فحش خبرې کړې وي، نو دا صدقة الفطر د انسان لپاره پاکي، او دا صدقة الفطر د پاره د دې مقرر شوې ده
چې کوم غریبانان دي هغوی ته هم خوراک اسکاک ورکړی شي. امام ابو داود رحمه الله دا روایت نقل کړی دی. دارنګه ابن عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې صدقۃ الفطر پر مسلمان واجب ده، خوای هغه غلام وي، چای هغه آزاد وي، چای هغه مذکر وي، نارینه وي یا نارینه یا زنانه وي، چای وډوکی وي یا چای غټ وي. امام بخاری رحمه الله دا روایت نقل کړی. اور ابن عباس رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې تاسو خپل د رجوع صدقه وباسئ. دارنګه بل حدیث کې راځي چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایل چې د مکی په کلو کې په کوڅو کې आवाज وکړي، منادي دا आवाज وکړي چې صدقۃ الفطر پر مسلمان باندې واجب ده، خو هغه نر وي، چې هغه ماده وي، چې هغه غلام وي، چې هغه آزاد وي، هر مسلمان باندې صدقۃ الفطر لازم ده. په پنځ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله چې څوک د سونا یا چندی یا نقد کش یا مالی تجارت یا د ضرورت ته زائد سامان د دې مالک وي نو په دې باندې صدقۃ الفطر لازم ده. بعض ائمه فرمایي نه، یو سړی دی د یوې ورځې او د یوې شپې خوراک اس کا تنظیم سره وي او د دې علاوه د سره ضرورت نه زائد تنظیم وي چې فقر پوره شي او هغه له خوراک ورکړي نو په دې باندې صدقۃ الفطر لازم ده. لیکن پنځ د امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله اور صحیح قول لا چې صدقۃ الفطر لازم ده پچا باندې پسوي به نصاب باندې چې سونه وسره ونی میتوي یا چاندي وسره 52 توله یا مالی تجارت وسره یا ضرورت نه زائد سامان وسره. ضرورت نه زائد سامان مطلب دا چې کال کیوزل هم داګه د استعمال نوبت ناراضي. مثلا یو سړی سره دو گاڑی دي، دواړه د استعمال لیو د استعمال نه ده نو په دې صورت کې په دې باندې صدقۃ الفطر سرسایه په دې باندې لازم ده. اور سرسایه دا د سلور اجناسو کې د یو جنس نه ادا کول شي. مثلا جوار دي هغه د نصف سا، جودي وربشي کجوري او سلورم نمبر کشمش چې هغه ته وسکی ویل شي. گندم قیمت چې ده د نصف سا ده او د نصف سا قیمت جوړیږي احتیاطاً 120 روپے 102 کیلو کہ 130 125 ور کې خبره. او د وربشو قیمت هغه پورا ساده یعنی 420 روپے او د کجورو مالیت چې ده هغه 700 روپے او د وسکو مالیت چې ده هغه 1570 روپے. زموږ د خلک عام طور باندې د گندمونه ادا کوي ک الله تعالی ول لوی مال ولني ور کړي به هم د دینه ادا کوي چې الله تعالی مال ډیر را کړل پکار دی چې د اعلی جنس نه ادا کا، د کشمشونه ادا کا، د وسکو نه ادا کا. 1570 روپے دیو سر ورکا استعمال کې به کبیر نشي، استعمال کې الله تعالی اضافه راوړي. ډیر خلک دا سوال کې عرب ممالک کې اوسېږي چې مونږه صدقۃ الفطر څنګه ادا کو، نو ته چې عربو کې اوسېږي الته توبه سي نو په دې صورت کې د هغه ریل په حساب سره توبه سي. ها کچرتا پاکستان کې ستا اهل عیال اوسېږي تا پاکستان کې چې ټلیفون کې چې زماده طرف ته صدقۃ الفطر ادا کا نو به د پاکستان چې کوم روپۍ را دا هغه حساب کوي. درګه باز خلک وایي چې صدقۃ الفطر چاله ورکول شي چاله نشي، چې څو غریب دی هغه ورکول شي پر اصول او فروع نشي ورکول، خزه خاول نشي ورکول، خاون خزه نشي ورکول، پلار زره نشي ورکول، زوی پلار نشي ورکول، د دې نه علاوه رول ورکول شي، خور ورکول شي. بعض دفعه خور د سوي چرور سره اوسېږي په دې صورت کې حکم دار کروڑ صدقۃ الفطر سرسایه ورکړه نو دا پیسې به په دغه مشترک مال کې استعمالي بلکې خپل ذاتي استعمال کې برابر. الله تعالی په دربار کې دعا ده چې په صحیح طریقې سره د دې فریضې د ادا کولو توفیق راکړي. نور چې کوم مختلف مسایل دغه ان شاء الله وختن فوقتن ز بیانوم، وما توفیق الا بالله علیه توکلت الیه.